أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. دین مخکې سبق کې د دوو قبیلو متعلق خبره ذکر شوی وه چې دوه قبیلې وي، د یو قبیلې نوم اوس او د بلې قبیلې نوم خزرجو. د دې خپل منځ کې دشمني وه او دا دشمني دومره اوږده شوې وه چې 6 کاله 120 ساله پورې د دې دا دشمني چلیدلې وه. بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په منځ کې صلح وکړه او چې کله د دې په منځ کې صلح وشوه نو دې خپل منځ کې رونه جوړ شو وګرځېدل. نو یو مجلس کې ناسو خپل منځ کې خبرې اترې کولې، په مینه محبت سره ناسو. په هغې کې یو کس ناسو چې په سترګو ړوند و، شماس ابن قیس نوم و. د باندې د دې د ملګرتیا، د دې د روغه او د دې د یو بل سره خبرې اترې دوستانه دا پې ځای نه شوه. یو کس ته یې ووی چې دې ته هغه اشعار ووایه چې کله د یو بل دشمنانو. نو هغه اشعار ووی، د هغې اشعارو اورېدلو چې د یو بل سره بیا په جنګ باندې شو او تورې او اسلحې روباسلې او یو بل د جنګ ټیم ورکو چې په پلانکي ټیم باندې به جنګ کوه. جناب محمد رسول الله ته پته ولګېده، نبی علیه السلام تشریف راوړو او دې ته خبرې نصیحت وکړو چې تاسو څه کوئ، تاسو چې کوم دی د دې خلکو تابعداري کوئ، د دې خلکو خبرې اورئ، تاسو باندې الله ډېر لوی انعام کړی، تاسو الله پاک خپل منځ کې رونه کړئ، تاسو خو مسلمانان یې، تاسو خپل منځ کې به جنګ جګړې نه کوئ. چې دا خبرې د نبی علیه السلام هغې واورېدې خوږې خبرې، نو ستومانه شو، معافي وغوښته او یو بل تر غاړه وتل او ویې ژړل چې آینده به موږ داسې غلطي نه کوو او شیطان موږ دوکه کړو. نو دې سبق کې هم الله جل جلاله د دغې متعلق خبره کوي، د اتفاق او اتحاد او د ورورولۍ او د یووالي متعلق خبره کوي. واعتصموا بحبل الله، تاسو خپلې منګولې کلکې ولګوئ بحبل الله، د الله په رسۍ باندې، د الله په دین باندې، د الله په قرآن باندې. تاسو ټول مسلمانان یو شئ، تاسو جدا کېږئ ما. کو چېرته تاسو جدا شوئ نو تاسو به ټول ختم شئ، او کو چېرته تاسو یوځای شوئ نو تاسو ته څوک سم نشي ویلی. د دنیا یو طاقت هم مسلمان ته هیڅ نشي ویلی، خو چې چېرته مسلمان ټول رایوځای شي، یو بل سره متفق شي. نن سبا مسلمان د یو بل نه متنفره دی، ډلې جوړې شوي دي او د دې د رایوځای کېدو سبب دا یو قرآن دی. بحبل الله نه مراد قرآن دی چې دا ټول مسلمانان په دې یو قرآن باندې خپلې منګولې کلکې کړي، په دې دین باندې، په اسلام باندې راشي او ټول یو شي، یوځای شي، نو د دنیا یو طاقت دې ته هېڅ هم نشي ویلی. خو کمزوري زموږ دا ده چې مسلمانان خپل منځ کې اختلافات، ډلې تفریقې، فرقې دا یې جوړې کړي دي او د یو بل، او دا د غیر یو سازش دی چې موږ په خپل منځ کې جنګوي، موږ باندې حکومت کول غواړي او موږ ډلې وړې کول غواړي. نو الله وایي واعتصموا بحبل الله جميعا. اصل خطاب هغې ته دی چې تاسو ګورئ د الله په رسۍ باندې خپلې منګولې کلکې کړئ، یو بل سره دښمنۍ مه کوئ. ولا تفرقوا، تاسو خپل منځ کې ډلې کېږئ ما. ځکه واذکروا نعمت الله علیکم، وی تاسو یاد کې د الله هغه نعمت اذ کنتم اعداء چې تاسو په خپل منځ کې څه وې، اعداء دشمنان وې. داسې دشمنان چې د یو بل وینې څکلې، د یو بل په مرګ پسې ګرځېدی، 120 سال تاسو دشمني وکړه یو بل سره. نو بیا الله پاک په تاسو نعمت وکړو. څه نعمت وکړو؟ فألف بین قلوبکم، ستاسو په زړونو کې الله پاک محبت واچو. محبت اچونکي ذات الله دی او نفرت راوستونکي ذات هم الله دی. نو تاسو په زړونو کې الله پاک محبت واچو. کم کس چې د الله خوښ شي نو الله د ټولو خلکو په زړونو کې د هغه محبت واچي، او د کم کس چې تعلق د الله سره خراب شو او د الله سره نفرت او عداوت او دشمني شروع شوه، الله د ټولو خلکو په زړونو کې د هغه نفرت واچي، نو ټولو خلکو بیا بدي شي. نو دې وجې نه د الله سره محبت پیدا کې، ټول مخلوق او ټول کائنات په تاسو سره محبت کی. صحابو دا واقعیت مونږ اورونه، ځنګل ته لاړو، زمري مخې له راځي او عمر رضی الله عنه ولې سپېړه ورکړي،
دا د ایمان په طاقت باندې کیږي دا د جسم په طاقت باندې نه کیږي ولې هغه خپل تعلق د الله سره جوړ کړو نو ټول کائنات او ټول مخلوقات زناور د هغه محتاج ټول زناور او ټول انسانانو او ټول مخلوقاتو به د هغه خبره منله موږ د نبی علیہ السلام سپایان یو موږ د نبی علیہ السلام غلامان یو هغه به خبره منله نو د مخلوقاتو په زړونو کې محبت اچونکي ذات دا الله دی نو دلته دی وی فالف بین قلوبکم تاسو سره الله دا نعمتو کو چې تاسو په لونه کې یو بل سره مینا محبت پیدا کو د شپږ شلو کالو دشمنی ختم شوه هغه په محبت کې په ورورولۍ کې په دوستانه کې بدل شوه فاصبحتم پس تاسو نه لری کړه بنعمته په دې نعمت سره اصبحتم پس تاسو شوي بنعمته په دې نعمت سره اخوانا رونه بس الله د باندې داسې انعام وکړو چې تاسو په خپل منځ کې اخوانن رونه جوړ شوي نو ټول مسلمانانو ته پکې پیغام دی چې مسلمانان خپل منځ کې داسې ژوند تیری لکه د رونو چې مسلمان د بل مسلمان خیر خوای چې خپل ځان له خوخی چې هغه بل مسلمان له خوخی چې خپل گاونډي سره مونږ ښه سلوک کوو زموږ نه څومره ښېګړه کېږي نو موږ مسلمانانو سره کوو نو ګوره چې زموږ دا معاشره څومره ښکلې کېږي خو نن سبا سود مینه نشته په یو بل باندې چې کوم دی هغه سود نشته هر سړی وي چې دا بل د زمانه لاندې وي او دا بل د داسې وي زه د ښه وي او د کمزوري وي او پړه کې حسد دی کینه ده بغض دی دی وجنه زموږ معاشره خرابه ده دی وجنه الله وی چې تاسو خپل منځ کې رونه جوړ شي او د الله په دین باندې خپل منګولې کلکې کې وکنتم علی شفا حفرة من النار بیا الله فرمای وکنتم تاسو وې علی شفا حفرة من النار د جهنم د کندې په غاړه باندې ولاړ وې ان تاسو یو بل سره کوم دښمنی کوله او کوم تربګنی و نو تاسو داسې وی لکه د جهنم د کندې په غاړه ولاړ وې الله تاسو د جهنم د کندې د غاړې نه روچت کړي خپل منځ کې رونه مؤمنان شوي او جنت والا جوړ شوي دا تاسو سره دونه انعام چا وکړو دا سره الله وکړو فانقذکم منها تاسو الله د جهنم د کندې نه بچ کړي هغې نه روباسلې کذالک د دې دپاره هم دغه رنګې یبین الله بیانوي لکم ستاسو دپاره آیاته د خپل احکامات بیانوي لعلکم تهتدون د دې دپاره چې تاسو هدایت عمومي او ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی الله پاک درې کارونه ډېر خوښوي یو دا چې د الله عبادت څوک کوي الله په دې خوشحالیږي دویم دا چې واعتصموا بحبل الله چې د الله په دین باندې مسلمانان رايوځي شي متفق شي اختلافات ختم کی الله په دې ډېر خوشحاليږي او دریم چې الله تاسو لکه مشر حاکم مقرر کی تاسو د هغه خیرخوا وګرځي نو الله په دې دریو کارونو باندې ډېر خوشحاليږي او په دې ډېر خپه کیږي وي تاسو په ذل خبر ډېر مکوي په ذل خبرو باندې الله پاکو ډېر خپه کیږي او په ذل تپوسونو باندې الله پاک ډېر خپه کیږي او مال ضایع کولو باندې الله پاک ډېر خپه کیږي درې کارونه ابو هريره نو فرمایي درې کارونه د الله خوښ دي او درې کارونه ناخوښ دي خوښ د الله عبادت دا د الله خوښ دی دویم د الله په دین باندې اتفاق دا د الله خوښ دی او دریم چې تاسو کوم حاکم مشر مقرر شو دا هغه همدرد او خیرخوا جوړ شي او درې کارونه د الله نه دي خوښو نو چې کوم نه دي خوښ پای کې لومبي قیل او قال په ذل قسمه خبره په ذل چې داسې خبره چې د هغې ضرورت نه لا یعنی کول دا د الله ناخوښ عمل دی دویم مال مضایع کوي فضول مال ضایع کول باندې الله پاک خبر کیږي کم ځای کې ضرورت دی الته ولګوه کم ځای ضرورت نشته فضول مالو ملګوه او دریم د الله چې کم کار نه دی خوښ وي تاسو فضول تپوسونه مه کوئ بعضې خلک یې داسې تپوس کوي چې د هغې نه دنیا فایده نه د آخرت کله به د شیطان مور پلار وکړو نه او دا شیطان ښځه وکړو سړی دی او دا سین چل دی داسې خبرې قسمه داسې تپوسونه کول چې د هغې ورته څه مطلب نه نو الله په داسې قسمه تپوسونو سوالونو باندې خفه کېږي نو داسې مه کوئ واعتصموا بحبل الله جميعا من خپل تاسو منګولې کلکې ولګوئ بحبل الله د الله پرسې سره د الله پرسې باندې جميعا ټول ولا تفرقوا مکیږئ تاسو ډلې واذکروا یاد کې تاسو نعمت الله نعمت د الله تعالی اغه نعمت علیکم پتاسو باندې اذ کنتم چې کله وې تاسو اعداء دشمنان فالف پس واچو الله الفت محبت بین قلوبکم تاسو پسونو کې فاصبحتم پس شوي تاسو بچوي تاسو بس شوي تاسو بنعمته د الله په نعمت سره اخوانا رونه وکنتم او وې تاسو علی شفا حفرة من النار د جهنم پکند په غاړه باندې شفا دلته دا شفا ټکی بعضې خلکو چاته دعا کوي نو الله دې له شفا درکړي دا شفا خیری دی دا دعا نه ده دا شین په زیر سره به وي شفا الله تعالی شفا درکړي شفا
روغوالی ته وي الله تعالی صحت درکړي نو که د عربۍ دا ټکي نه درځي نو مې وایې چې تا د الله جوړ کړي تا د الله ښه کړي دا وایې خو که چېرته د عربۍ ټکي وایې نو دا شفا به نه وایې بلکې شفا به وایې د شین په زیر سره کو شفا دوی نو دا د جهنم غاړه ده دا تو هغه ته خیرې کې علی شفا حفرة من النار چې وی تاسو د جهنم د کندې په غاړه باندې فانقذکم پس بچ کړی تاسو الله پاک منها د دغې غاړې د کندې نه کذالک همدغه رنګې یبین الله بیانوي الله پاک لکم ستاسو دپاره آیاته احکامات خپل لعلکم د دې دپاره تهتدون چې تاسو هدایت عمومې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار آمين برحمتك يا رب